تیرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوارا حضرات راوتی کورنا بہار دا سے چکاری وحی روحی حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ اغام پلیان روان دی دا دوارا حضرات یولی دل پختنه دیو گلا چه ابوبکر عمر څنګه داسې ګرځو را ګرځو حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ ویلا چې کله پختنه دیو گلا هغه جواب ورکړي چې یاره موږ لوګي راوخ کیږي شویو مزدوری په سره ودیو که چیرته مزدوری را ته ملاو شو چې لګه مزدوری وکړو دغه درېواړه خپل منځ کې خبرې کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بهر تشریف راوړلو نو دغه صحابه کرام دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پختنه کوي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه بهر تشریف راوړلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای وایزا نیم راوته مگر لوګي راوخ کلم وګي شویم او لوګي لا سکور نه بهر راوتلم نو صحابم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کړو یا رسول الله مونږه ملوګي لا سره وتیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای وای راسو دلته ما یو انصاری مرګره هغه باغ دی نو رسول هغه له شکر ورو باغ له ویر شو څه خوراک به هغه نه وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د درو مرګرو هغه باغ ته لاړل چې کله باغ ته لاړو هغه سړی په باغ کې موجود نه و نو هغه زنانه ته کور کې پته ولګېدله چې زمونږ باغ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راوړی نو هغه زنانه انتهایی ډېره زیاته خوشحاله شوله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر راتګ باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن ته ما ملمای ما په کور کې وزیر زید او وزال لوم چې تیار یې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای وای داسې وزا مال لوا چې کم بچی ته شوده ورکای هغه زنانه عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه بلا وزاو ګورم د بچو والا وزایت نه لهم بلا وزایت ګورم هغه ته حلالو هغه زنانه لګیا شولا دغه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ټیکاله تیارولو لپاره بندوبست شروع کړو ټیکاله ته تیار کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه ناس په دسترخوان ټیکاله مو خړل فروټ چې کوم باغ کې میوه وای مو خړل خو چې څنګه د خوراک نه فارغ شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه ته فرمای ګوره زما عزتمند زه تاسو نه پښتنه کوم په موږ باندې چیرته اصل وګا نه راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې غزوه خندق موقع وا صحابه کرام باندې چې کله مدینه منوره کې صحابه کرام موجود دي تفصیل واقعا ده مدینه منوره کې يهود سیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یهودیان سره یو معاهده کړې و هغه معاهده سره دا کړې و چې موږ تاسو په مدینه منوره کې سره داسې اوسېږو چې یو بل ملاتړ وکاو کچیرته به موږ باندې څوک حمله کوي نو تاسو ورسا ودرېږو که په تاسو باندې څوک حمله کوي نو مسلمانان به تاسو سره ودرېږي دا معاهده سره خپلوږي کړې و یعنی یو بل د ضرر او نقصان نه رسو زغړه غټه خبره ته راخلم نور کا تاریخ میں شروع کو تاریخ بیزان نه دی روګدا خو بهرحال دغه يهوديانو د خپل وعده خلاف ورزي وکړه ډېر خلاف ورزي وکړه نو هغه خلاف ورزو سزا ته نبی عليه الصلاه والسلام دا ورکړه چې پیغمبر عليه الصلاه والسلام مله درې ورځې مهلت ورکړو او درې ورځې مهلت شول او درې ورځې بعد د غزې نه وو کدرې ورځې کې ونه وته په بیا نه پرېږدم زګا تاسو خپل وعده بار بار ماتاو هغه معاهده چې کومه سره ما کړه هغه معاهده خیال نه ساتو نو دغه يهود د مدینه منوره نه وخت خیبر ته لاړل په خیبر کې آباد شول نو چې کله دوی په خیبر کې آباد شول نو دغه زینات وی مکه ته سوال ځواب لګول چې ګوره مسلمانانو تاسو سره جنگ جګړه کوي موږ سره جنگ جګړه کوي موږ د مدینه نه وخت کولو تاسو لین ډېر مړی کړي نو راسو چې سره یو ځای شو او په مدینه منوره باندې حمله وکړو تاسو د دشمن ختم شي مسلمان وته یادولو او موږ د خپل علاقې واپس ملو شي نو یو ډیر غټ لښکرې د مسلمانانو په خلاف باندې تیار کړو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دوه د نقل حرکت پته ولګېدله چې را کفار داسې غټ لښکرې تیار کړل په مدینه منوره باندې حمله کوي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې د صحابه کرامو سره مشوره کوي چې څه کول پکار دي. نو هر صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل رائے خپل مشوره مخکې کړله. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د ایران دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کوي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې په مونږ باندې څوک طاقتور دشمن حمله کوي نو مونږ د خپل حفاظت لپاره خندق کنو کنده کنو. هغه چې کوم مونږ دشمن وي کاندې نه راوړی نشي ځکه مونږ ته تیار نه سو چې کاندې نه راوړي بس پاسه قتل کوو. نو تاسو خو خوښوي مونږ خندق وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مشوره انتهایی ډیره خوښه شوله. یاره دا خو ډیره بهترینه مشوره ده. مونږ د مدینې نه غیر چا پر خندق وکړو او چې کفار راشي او خندق وویني نو بس هغه سره به تنظیم مینه چې راوړي مونږ ته محفوظ پاتې شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته ډیوټي حواله کړل او شابه لاګیا شو او خندق کنستل شروع کو. ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نه ویل چې شابه تاسو لاګیا شو زه ته التناس یم، بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود پر خندق کنستلو کې لاګیا شو او خندق یې کنستلو. ګوره اوس دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت عمل دا شول موږ لپاره چې کله هم یو د دین کار کیږي کاغه کې مثال کے طور پر کپڑے خچنیږي یا لکه جمعات جوړیږي نو جمعات کې کپڑے ګنده کیږي په بدن باندې د خاورې غورځيږي نو صرف دانا چې عامیان ولګیا وي ما غونډه کسان موږ هم پکار دي چې موږ هم د جمعات پکار دي سو دانا چې شابه تکارو او تکارو غزل زب مومن چې شوي زم کار کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت عمل دی چې نبی علیہ السلام په خپل بذات خود کار کی ساغ استلو کار وی کول. من حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل باندې لګیا خندق کني. پدې کې یو صحابي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دلوګي د لاسه مې دومره سخت حالت دی چې په خېټه پورې مې تیګه ګنډه کړې خېټه مې درد شروع کړی. او زما عزتمند دا خبره ده ما دماغ و تاسو دماغ نه اخلي چې په ګېډه باندې تیګه ګنډه کولو کې څه فلسفه ده. هتیګه ګنډه کړم څه شی وشولو کله چې انسان ډیر زیات وږی شي چې ما تاسو ته خبره وکړه چې هغه لوګل یا په مو په تاسو راغلی نه مو تاسو ډېر وږي شوي خالي په روجا کې وږي شوي دمره وګدل وګه په مونږ باندې نه راغلی چې په خېټه کې دمره درد شروع شي چې تیګه په پورې ګنډه نو امایده وی خالیش ولا دمره وی خالیش ولا چې دا ګېډه وی بخی نه وته ولا املا راکاګاش ولا درد لاسا نو بیا وی تیګه چې کپڑا کې وی تیګه واچول او کپڑا وی ګېډه پورې سخت ګنډه ور کړل نو هغه درد وی وسره کام شول. لکه مثال یو سړی لاس وکړي موږ ولا وتاړو نه درد په پورې راغون شي. دا صحابي عرض کوي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره سخت لوګه را باندې راغله چې لوګه لاس مې په خېټه پورې دیګه ګنډه کړې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کوړتاو چې دوی خپل خېټه مبارکه ته خی و ته په پورې وا ګنډه کړې ما په پورې دوی ګنډه کړې ما باندې تانه سخت لوګه ګوره دغه لوګي په حالت کې مم صحابه کرامو د خندق د نستلو کار کول. دغه لوګي په حالت کې صحابه کرامو جهادونه کول. داسې لوګي په صحابه کرامو باندې راغلي دي داسې سختي په صحابه کرامو باندې راغلي دي. بهرحال چې کله یو صحابي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه دوی تیږي ولدي نو ډایرکټ کور لمنډي وای کور لچی کور کې خځه دی وای کور کې څه شتا کا نشته رسول الله وګورئ. ګوره صحابه څومره مینه محبت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. هغه ته پته وا چې په د مینه محبت باندې ماته الله او الله رسول ملاوي کو جنت راته ملاوي. هغه سره دنیا غو فکر نو چې ما دنیا به باندې ختميږي. ګوره صحابه کرام کله چې په مکه کې وو نو مې عزتمند خبره ته خاصه دی پورې کوم چې زمون عام طور باندې چې کم غریب خلک وي مونږ ټول غریبان خلک یو مونږ ساسه نه جګنه گاډي او بنگلې دي مونږ ټول یو شی وسره نو کله کله مالدار خلک وي نو بسړه کې هم دا خبره راځي چې راولا چې الله پاک څخه ډېر شي نه ورګړي مال هیڅ شم نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک باندې ما ډېر پیری بیان کړی دی. رسول الله فرمای انظروا الی من هو اسفل منکم تاسو ځان نه لاندې کسانو ته کوسو ولا تنظروا الی من هو فوقکم ځان نه پاس کسانو ته ما کسا چې مثال کے طور پر ټیک ټاک کې لاسونه په خیر کار کوي ته گاډ والے دغه جما وګور الله په ګلا گاډي ورکړي مال هیڅ شرع کړی نعوذ بالله من ذلک. نو شکرې مو په زړونو کې را نشي الحمدلله شپه په کور کې په خیر تیرا کو صبح جگ جوړ راویښ شو سترګې هم کار کوي لاسونه هم کار کوي غوږونه هم کار کوي ژبه هم کار کوي دغه غټ نعمت نور ته شاید
نو هغه صحابي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د غلوګي حالات وکړل کور لمنډه کړ خځه دې وی کور کې چې اشتا کا نشته رسول الله وګیا چې رسول الله لګا ټیکا لا وکړه اخذ دې وی دمرت شیخ نشته بس چې لګا دوړم شته او دا وړو کې ورغه مې بسوینه مزه ورغه مې په ډایرک راتم لا ول حلال کړلو ور سرمن باندې ته وخت لا ټاک ټوکی کړلو غنانه دې وی ور پسې کا پوخي کا دوړه لنډه ټیکا لا په حق ازورتم رسول الله تیام چې تراشه مال دعوت کړ ازنانا لګیا شو لټیکا لا تیارې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رسول یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس تاسو اذان سي او در سرور مرګري نورم کو راتو بس سلګه غونډه ټیکا لا مې تیار کړ چې وې خورو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ته اعلان وکړ وې راتو د پلانکی مرګري ټیکا لا کړ چې ټول ورش اصحابي زړه کې چې ما په ټیکا لا دمر نه ټول درې ټیکا لا مې پخ کړی یاد وې او دا سلګه ترکاری مې پخ کړ دا خو غون راوستلو دا خو درور دو سالور ورځونه نه هر دین دا غو څوک مړی او بهر حال چې نبی علیہ السلام ته ول نو بعد خو سره سویل شول ټول صحابه راغلل اذا خاص حجره لا کلی لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای بس وای تاسو سالن راو سالن سر دې مو چتاو او چې کم ټیکاله نه کپڑا مو چتاو بس راخله دې ورکوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه الله تبارک وتعالى په غلګه ټیکاله او په غلګه ترکارې باندې هغه ټول مجاهدین چې څومره وو ټول په باندې تیر شو بهرحال دغه مې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام الوګي پورې خبره کوله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې څومره سخت الوګه راتله داغه اعلان خبره دراتم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا هغه زنانا کله ټیکاله تیار کړل او ټیکاله یو خور صحابه وسري نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي صحابه وتا مو خدای ټیکاله وخړل اوس ګوره الوګي نه بعد ټیکاله خړل سخت الوګه په تیرا شوې ده خو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایي وای قران عظیم شان کې الله پاک فرمایي ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم وی الله پاک دغه نعمتونه یاد کړي چې دغه نعمتونه په باره کې ونه قیامت پورې پښتنه کیږي دا موږ چې کم درې ورځې بعد یا دوه ورځې بعد کومه ټیکاله وخړل او د خپل ټیکاله مخړل دغه خپل ټیکاله په باره کې قیامت پورې الله پاک موږ پښتنه کوي